بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرزناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. دي سورة النور وي. سورة النور ورته ځکه چې د دې په آیات نمبر 25 کې 15 ځله لفظ د نور راغلی او دې ته وایي تسمیه د کل صورت په اسم د یو جز سره. بیا سورة النور مدنی صورت دی. قرآن کریم کې دو قسمه سورتونه دي، یو ته مکی لیکلی دي او دویم ته مدنی لیکلی. مکی کوم سورتونو ته وایي او مدنی کوم سورتونو ته وایي، نو زمونږ د علماء کرامو په دې کې درې اقوال دي، خو بهترین قول د علماء کرامو دا دی چې د نبی علیہ السلام مبارک د نبوت زندگی دو قسمه، یو قسم زندگی مکه معظمه کې وا او دویم قسم زندگی مدینه منوره. یعنی 14 کاله مکه معظمه کې او بیا 10 کاله نبی علیہ السلام مبارک مدینه منوره کې پاتې شوی دی او بیا وفات شوی. نو کوم سورتونه چې غدیار لسو کالو کې نازل شوي دي نو هغې ته مکی سورتونه وایي، او کوم چې د 14 کالو نه بعد د نبی علیہ السلام مبارک مدنی زندګۍ کې نازل شوي دي هغې ته مدنی سورتونه وایي. نو دا صورت مدنی صورت دی، مطلب دا چې دا د نبی علیہ السلام مبارک د هجرت نه بعد نازل شوی، ورته مدنی صورت وایي. په ترتیب د مصحف د قرآن کریم کې زمونږ مخې ته چې په کوم ترتیب او نهج باندې پروت دی، نو سورة النور 23 نمبر سورت دی پس د سورة المؤمنون نه، او په ترتیب د نزول کې دا 102 نمبر نازل شوی دی پس د سورة الحشر نه. ربط د دې سورت د مخکې سورت سره دا دی، تړون دا دی تاسو به تفصیل مخکې ویلی چې مخکې صورت کې اصلاح د عقیدې وشوه، نو دې صورت کې اصلاح د معاشرې کوي. مقصد دا چې یوازې توحید نه، توحید دې زده کو نو د توحید نه وروسته د معاشرې د اصلاح او د صحیح کېدلو کوشش کوه. دا دو سورتونه مونږ ته دا تعلیمات راکوي. سورة المؤمنون دا تعلیم راکوي چې خپل عقیده دې درسته کا، نو سورة النور دا تعلیم راکوي چې د عقیدې نه بعد د خپل معاشره درسته کا. او تفصیل به ان شاء الله تاسو ته مشرانو ته کومه لار وښیي، مشرانو ته کومه لار وښیي چې هغې سره اصلاح د معاشرې را. مخکې صورت کې تحلی وه او دی صورت کې تخلی وی خیسته کېدلو ته. مخکې صورت کې د هغه صفاتو بیانو چې هغې سره انسان خیسته ښکاره کېدل. صورت کې تخلی ده، تخلی دې ته وایي ځان خالی کول. مطلب دا چې دا صورت ته وایي چې دا ګنده صفتونو نه ځان خالی او پاک. یا مخکې صورت کې اوصاف حسنه د مؤمنانو بیان شو، نو دی صورت کې الله رب العالمین اوصاف قبیحه د منافقو بیانوي. نورم داسې د ربط ګڼ وجوه دي. دا قرآن کریم یو بل سره داسې تړلی دی لکه څنګه چې زما دا ګوتې په یو بل کې ورغې، دا داسې یو بل سره تړلی را روان دی. خو ماته درته صرف 3 خبرې وکړي. دعوه د دې صورت اصلاح د معاشرې دی. څه دی؟ اصلاح د معاشرې. خلاصه د صورت، نو صورت کې اول 4 قوانین ذکر کړي د پاره د دفع د فحشا چې بے حیايي دفع شي.
او بیا و آداب بیانوي، هغه آداب چې هغې سره اصلاح د معاشرې راځي، او هغه به م انشاءالله تاسو به ترتیب یو یو تفصیلا ووایئ. الله دې در باندې وویلی کړي.